نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمندو حضرت سالم رحمت الله علیه روایت دی. سالم رحمت الله علیه فرمایي چې ما د خپل پلار عبدالله نه هغه د خپل پلار عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نه اوریدلی دي. او فرمایي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام له سمال راغی او ما له به راکو نو ما به عرض وکړه چې یا رسول الله زمانه چې کوم زیات حاجتمند دي هغې له ورکې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به وفرمایل چې عمره دا واخله، کوم مال چې بغیر د سوال او تمې نه میلو شي نو هغه اخیستل پکار دي، او دا اخله کله چې ستا ضرورت وي نو خپل ضرورت دې پوره کوه، او که خوښ دې نه وي نو بیا چې کوم ځای کې دې خوښی هغه ځای کې بیا تصرف کوه او حاجتمندو له ورکوه. زما عزتمندو دلته یو څو خبرې قابل غور دي. یو د صحابو هغه عادت مبارک چې همیشتن یې ځان نه سیوا حاجتمند ته ترجیح ورکړې ده. بل دویمه خبره دا چې کم مال بغیر د سوال او تمې نه میلو شي نو هغه اخیستل جایز دي. درېیمه خبره ده چې هدیه تحفه دا اخیستل چې کوم دی د دې د جواز هم دی، یو دغه میلاویږي چې دا جایز دی اخیستل. او بله خبره ده چې ثابتېږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې دا اخله او خپل ضروریات پې پوره کوه، خپل تصرف کې راوله. نو دا خبره ته ثابتېږي چې مال ځان سره ساتل په دې شرط باندې، په دې سوچ باندې چې یاره که ضرورت راغی په دې باندې به خپل ضروریات یا د خپلو بال بچ ضروریات چې کوم دی دا به پوره کوم. خو لیکن لومړنۍ خبره دا زما عزتمندو چې هغه مال اخیستل پکار وي چې تمه ني، شرط پکې دا دی چې تمه دې نه کړې چې یاره کیدی شي که دې راکړي نو ښه به وي، دا پلانکي ځای نه میلو شي نو ښه به وي. او د ټولو نه قابل غور خبره دا زما عزتمندو چې همیشتن چې څنګه د صحابه و عادتو چې هغوی به د ځان نه زیات حاجتمند سړي ته ترجیح ورکوله که نه. نو دلته عمر رضی الله عنه هم د هغې اتباع کوي او هغه شانتې نبي علیه صلات وسلام ته عرض کوي چې یا رسول الله زما نه څوک زیات حاجتمند دي هغې له دغه مال ورکړي. نو که ما تاسو ته هم دغه شانتې یو څیز میلاویږي نو ټول نه لومړنۍ دغه خبره چې یاره اخیستل جایز دي، زما ضرورت دی نو زه خپل ځان، او که نه زما نه زیات حاجتمند څوک نو هغه له ورکول پکار دي. الله رب العزت عمل کول اسان کړي. واخر دعوانا.